راضی مولی صاحبانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ خان دا اصل کې شان نزول دا سو دا دوی یو مولاو ابن سوریان میدا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی فرمائی د یو ورځ نبی علیہ السلام ته ویلې ما جئتنا بشیء نعرفه دا خو په داسې یو شي موږ ته راتګ نه دی کړی چې هغه موږ وپېژنو او هغه موږ ته معلومه وي چې دا د الله تعالی د لوري دی الله تعالی آیتونه راولېږل ولقد انزلنا الیک یقینا نازل کړی دی موږ تا ته آیات بینات آیتونه ښکاره او واضح او روښانه وما یکفر بها الا الفاسقون او کفر نه کوي په دې آیتونو باندې مگر فاسقان ورایتونه خو مې درته رانازل کړي خو دا فاسقان دي نه مني دا کفر یې فسق دی نو فاسق یعنې معنا سرکشه په کفر کې او هغه خلک چې خارج دي د حدودونه او كلما عاهدوا عهدا اي بس هر کلا چې لوز وکي دوی یو لوز نبذه فريق منهم نو غرزوي دی لوز لرا او ماتوي دی لوز لرا یو ډله د دوی نه لوزونه وکي او بیا لوزونه پریږدي او ماتي بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه الله تعالی فرمای لا یؤمنون ایمان نه راوړي دوی ولما جاء مرکل چراغ دوی ته رسول معظم رسول الله تعالی د لوري مصدق چې ده مصدق لما معهم نو نبذ فريق من الذين اغرزوا يودل د هغه کسانو نه چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی څه شی وغورځو کتاب الله د الله تعالی کتاب وراء ظهورهم د شاګانو نه وروستو هلکې کتابونه سره کوم د شا نه وروستو وغورځول علماء لیکي دا کنایه ده د عمل نه کولو نه کتابونه شاته وغورځول معنا عمل یې ورباندې پرېښوده خلک کوی که نه لکه زما خبر شاته ونه غورځوي نو کتاب ته خدای تعالی شاته وغورځو معنا ترک العمل به عمل یې ورباندې پرېښوده کأنهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پوهېږي سوارو ځانونه یې داسې کړل کأنهم لا يعلمون ته به وایي چې دوی نه پوهېږي بیا رب العالمین فرمایي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان خبره مې وکړه درته په خلاصې د باب د هغې اعتراض جواب کې الله تعالی فرمایي روان شول دوی ما تتلو الشياطين د هغې پسې چې لوستل شیطانانو انسي او جني على ملک سلیمان على عهد ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د باچایۍ په موده کې د سلیمان علیه السلام باچایۍ کې شیطانانو څه شی لوستل او دا شیطانان د هغې پسې روان شول دا خلک رب العالمین فرمایي وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی بچا په حلال ګڼلو د سحر ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو یعلمون الناس السحر خلقو ته د سحر ښودنه کوله دوی چې کوم نسبت د سحر سلیمان علیه السلام ته کوي نو خو ساحر نه و ساحران دوی دي شیطانانو سحر کو او خلقو ته د سحر ښودنه کوله وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دې کې دوه تاویله وما انزل ندی نازل کړی شوي په ملکینو باندې په دو ملکو د عراق په بابل ښار کې چې هغه دو ملک هاروت و ماروت و یو یا دا ما انزل د مخکې سره ولګوئ واتبعوا روان شول دوی د هغې څه پسې ما تتلو شیاطین او روان شول دوی د هغې څه پسې چې نازل کړی شوي وو په دو ملکو باندې د بابل په ښار کې چې هغه دو ملک هاروت و ماروت و هغې سره یې ولګوئ هغه هاروت و ماروت چې څه شی لوستل د هغې پسې دوی روان شول رب العالمین فرمایي وما یعلمان من احدنا خودنه نه کوله دې ملکو یو تن ته د سحر حتی یقولا تر دې چې ویل به ورته انما نحن فتنة یقینا موږ د الله تعالی امتحان یو دا خودنه چې به یې کوله ورته ویل به ګور امتحان دپاره راغلی دا کار مه کوئ رب العالمین فرمای باوجود دغه فلا تکفر تاسو کفر مکوئ فیتعلمون نو دوی بس د کول د هغې نه ما یفرقون منهما د دې دواړو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه هغه چې جدایي راځي په هغې سره په مابین د ښځې او په مابین د خاوند کې
هغه څه به تیز دا کول چې ښځې او خاوند ورباندې بیلیږي. داسې کوټې شته خبره کوم درته. خو باوجود د هغې بیا هم رب العالمین فرمایي وما هم بضارین به من احدنا، او ندی دوی ضرر رسون کی په دغې کوډو باندې یو تن ته الا باذن الله، مگر که دوی ضرر رسوي نو د الله تعالی په اذن باندې. کوډې چاته ضرر نشي رسولی. د الله تعالی تقدیر چې څنګه وي نو د هغه تقدیر مطابق هماغسې کار کیږي. ويتعلمون، دوی بزده کول د دوی نه ما یضرهم، هغه چې دوی لره خالص نقصان ولا ينفعهم، او دوی ته نفع پیدا نه رسوله. ولقد علموا، یقینا دوی ښه پوهېدل لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق، یقینا دوی ښه پوهېدل چې هغه څوک چې غوره کړي سحر لره نه به یې د لره په آخرت کې کومه نیکه برخه. ولبئس ما شروا به، او ډېر بد دی هغه چې خرڅ کړي دي دوی په هغې سره انفسهم، حصه د ځانونو خپلو. لو کانو یعلمون، کچرې دوی پوهېدی. کلماتو تراشئ. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیطانانو دا قصه مو مخکې کړې وه، بیا ورپسې راشئ. علی ملک سلیمان، علی راغلی د پاره د مقابلې، او دیزی کې مفسرین تقدیر لګئی علی ملک سلیمان، ای علی عهد ملک سلیمان، د سلیمان علیہ السلام د بادشاہی په زمانه کې. شیطانانو چې لوستل نو هغه څه شی نو تاسو تقدیر ولګوئ ورسره، وهو السحر. شیطانانو چې لوستل خو هغه کوډې وي که نه، او دا خلک چې دی د کوډو پسې روان شوله، او سلیمان علیہ السلام تیم د کوډګر نسبت کوه. رب العالمین فرمایي وما کفر سلیمان، او سلیمان علیہ السلام چې دی ګوره کفر نه دی کړی. کوډګر نو چې کوډو ته د حلال عقیده ساتله. دې ځای کې که ستاسو پام وي اعتراض د دوی چې دی په سلیمان علیہ السلام باندې وه، او رب العالمین فرمایي وما کفر سلیمانو، الله تعالی د سلیمان علیہ السلام دفاع کوي. مفسرین کرامو دې ځای کې لیکلي دي چې دفاع د صالحینو چې دی من سنت الله، د صالحینو دفاع د خدای تعالی طریقه ده. ستا مسؤلیت دا دی ابتدا به کوې په دې کې یو ځای کې د الله تعالی دوستان دي، خلک ورپسې سپور استغې بدې ردې وایي، غلطې معرفي کوي خلکو ته. نو مسئولیت شرعی استادا دی چې د الله تعالی د دغې نیکانو بندګانو دفاع وکړي، او دفاع د نیکانو بندګانو چې دی دا من سنت الله ده، دا د خدای تعالی طریقه ده، چپ به نه کېږي. او چې دفاع د نیکانو دې وکړله نو رب العالمین عزت درکوي درته، سپکوي دې نه، نور به دې دروند کړي. دا چې راغله مولوي صاحبانو سحر راغی دې ځای کې، نو دا سحر چا ته ویلی کېږي؟ علماء لیکي دا سین حا او را ماده دلالت کوي په قلب او تبدیل باندې، په قلب او تبدیل دا ماده په دې دلالت کوي. دا همدې وجې نه کوم کلام کې چې لطف یو په خلکو باندې اثر وکړي هغې ته هم سحر وایي. لکه حدیث کې راځي ان من البیان لسحرا، نو هلته ورته سحر ویلی شوی دی په دې اعتبار. بیا مولوي صاحبانو د سحر شرعن چاته ویلی کېږي؟ علما لیکي دا یو علم دی چې حاصلیږي په مباشرت د اعمالو قبیحه او مخصوصو باندې. څه خاص اعمال دي قبیح او بیکاره، او ته د هغې خاصو قبیحو او بیکارو اعمالو ارتکاب وکړې، نو دا علم چې د انسان حاصلی دې ته سحر ویلی کېږي. دا هم پکې چې جنوب ګرځي، دا هم پکې په وینو باندې لیکل کوي، پلیت ګرځي، منځونه نه کوي، بیکار او ګنده لباس یې اغوستی، دا کوټګر دا نخرې کېږي که نه. نو ارتکاب د اعمالو قبیحه وکړي او د هغې په وجه باندې دا شی را حاصلی دي ته چې د سحر ویلی کېږي. امام رازی رحمت الله تعالی علیه د سحر دپاره تقریبا 8 اقسام لیکلي تفسیر کبیر کې. بیا وګورئ چې سحر 8 قسمونه لري، 8 قسمونه. او دا چې سحر شته و که نه، او بلکل شته، سحر ثابت دی، د جمهور علماو رایه دا ده. او دا چې معتزله د دې نه انکار کوي، نو انکار د معتزله بې ځایه دی، او دا مخالفت دی د صریح نصوصو د کتاب الله. که نه سحر وو نو ځکه رب العالمین وایي چې دوی د هغې پسې روان شوله، او چې څوک وایي کوډې نشته، نو دا د هغې خپل حماقت دی.
بیا ورپسې راشي حکم د ساحر څه شی دی څوک چې دا کوډې کوي امام احمد رحمت الله علیه وی حکم د ساحر چې دی نو دا کفر دی او قتل دی امام شافعی رحمت الله علیه وی حکم د سحر دا دی چې ساحر کافر نه دی ولیکن حکم قتل دی قضاءن به ووجلی شي کافر نه دی و قاضي دې مړ کړي او قتل لیکي زجر دی د داسې کار څوک ونه کړي دا خو هغه څه دی چې د انسانانو بیړۍ په دې کوټګورو غرق کړې کړلې په دې دروغو رښتیاو باندې او په مکرونو فریبونو باندې ښځه او خاوند دې سره اچولي پلار او زوی سره اچولی استاد او شاګرد دې سره اچولی کلیوالې په خپلو کې سره اخته کړي دې کوټګورو دې ساحران وروڼو سره اخته کړي په خپل منځ کې نو دلته امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې حکم قضاء قتل دی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سحر کفر نه دی چې تر څو پورې چا پکې ارتکاب د کفر صراحتا نه یې کړی او حکم د سحر چې دی قتل دی سیاستنا دا ساحر دی چې دی قتل کړی شو دا قتل دی سیاستن وي آینده د پاره د سکار څوک ونه کړي نو دا کوټګر چې څوک ټول قتل کړی شي نو دا معاشره خپله پاکېږي د مشکلاتو نه دا پاکېږي کوم خباستونه چې په دې کوټګرو کې دي مولوي صاحبانو د هغې نه تاسو خبر شوئ نو هېڅ به مو زړه د دې خلکو سره ناسته ونه غواړي دومره قبیح او بیکاره قوم دی دا هېڅ شي صرفه نه کوي د دې دنیا د نیت د یو څو روپو دپاره چې کوم کار وایي دوی ارتکاب کوي کوم کار دا چې کله تاسو پوښتنې وکړئ د خلکو نه چې دوی په څه شي کې اخته دي بیا ورته اندازه لګېږي امام صاحب مبارک وایي چې حکم قتل دی سیاستن بیا راځي ورپسې دا هاروت و ماروت چې راغلل دې ځای کې دا بعضې تفسیرونو چې دی یو واقعه لیکلې ده چې دا یو دوه ملکې وي او خدای تعالی ته ویلي چې د انسانان ګناهونه څنګه کوي او دوی ورته ویلي چې خدای تعالی ورته ویل چې نفس نو سره پیدا کړی او شیطان او بیا وایي چې دوی ویلی شو چې خدای زمونږ ته نفس راکړه چې موږ دا کار کوو کې نه کوو دنیا ته راغلې او زنا ترې نه وشولو او بیا راوزړولې شولې او فلان او فلان د بعضې تفسیرونو کې دا خبره شته کومو تفسیرونو چې دا واقعه راخستې مولي صاحبانو دا سراسر غلطه ده ځکه دا مناسب د شان د ملکو سره نه ده د ملکو په باره کې بل ورځ موږ ویل چې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دوی دا کارونه نه کوي راغلي وي دنیا ته به طور امتحان ملکې وي د خلکو باندې امتحان و د تعالی راولېږلي او ویلې که نه چې ګورې سحر زده کوئ موږ امتحان یو امتحان دپاره رب العالمین رالیږلي انما نحن فتنه باوجود د دې بیا هم فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه دوی به هغه شی د دوی نه زده کول چې د هغې په وجه د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راځي نو یا دا چې ښځه او خاوند سره بیل کړي داسې جدایي ده داسې کوډې وي چې ښځه او خاوند یې سره خپلو کې اخته کړي وي او داسې کوډې وي یا مراد دا دی چې دوی به هغه شیان که نه زده کول چې د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راتلله او تفریق چې بین زوج څه شی راځي والمرأه راځي نو یو د تفریق لاره مولي صاحبانو کفر ده یو د جانبینو دی دو مسلمانان دي ښځه او خاوند دي سره او یو پکې کافر شو نو تفریق خپله راغله جدایي خپله راغله او دوی چې دا کوډې زده کولې کوډګر وو جادوګر وو نو د کفر الفاظ به پکې ویل په دې کافر کېدل نو چې کافر شو جدایي خپله راغله د ښځې او د خاوند په منځ کې او دا باذن الله چې راغی نو دې نه مراد هغه تقدیر دی ښه او دا لاندې چې من خلاق راغی مولي صاحبانو دلته مطلقې حصه نه ده مراد لکه تاسو ته ما ترجمه کې وویلې ما له نشته د دوی لره په آخرت کې من خلاق د خیر حصه بده حصه خو ورته وه واما حصه د چا نشته دی د خیر بیا رب العالمین فرمایي هو لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ډېر بد دی هغه څه چې دوی ورباندې دا خپلې حصې خرڅې کړي لو كانوا يعلمون که دوی پوهېدی نو دا کار وی نه وی کړی کاش چې دوی خو پوهېدلی که څوک وایي چې مناسب د آیت اول او اخر کې خو تعارض دی هلته راغلل چې ولقد علموا لمن اشتراه بس وایي لقد علموا یقینا دوی ښه پوهېدل لمن اشتراه او دې ځای کې راغلل چې ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون کاش چې دوی پوهېدلی هلته وایي چې پوهېږي او دلته وایي چې کاش دوی پوهېدلی نو دا تعارض دی وایي تعارض نشته مولوي صاحبانو په دې طریقه باندې لقد علمو کې علم ثابت کا او دلته علم نفي کا دا علم نفي ځکه که چې دوی علم لرو ده خو عمل په مقتضا د علم نه کوو
علم یې وو خو عمل په مقتضا د علم او چې د یو چا علم وي او عمل په مقتضا د علم نه کوي دا داسې دی لکه نه علم بیا عمل مولا دا داسې دی لکه جاهل بلکې د جاهل نه بدتر دی نو ځکه دې ذکر رب العالمین لو كانوا يعلمون وایي ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اوس دې ذکر رب العالمین دې ته دعوت ورکړي مخکې ګوره بدی ورته ذکر کړه دعوت ته ورته الله تعالی فرمایي ولو انهم امنوا کچری دوی ایمان راوړی وي یقین او باور یې کړی وي واتقوا ځان بچ کړی وي د الله تعالی د مخالفت نه لمثوبة خامخا دوی لره ثواب د الله تعالی د لوري خیر لمثوبة خامخا ثواب د الله تعالی د لوري خیر دا ډیر غوره دی دوی لره لو کانوا یعلمون کچری دوی پوهېدلی دا کم ثواب چې ورته رب العالمین ټاکلی دا ډېر غوره د دوی دپاره او کاش چې دوی پوهېدی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا بله مسله اوس درته ذکر کړي مولوي صاحبانو پنځمه شپه وه شپږمه دا پیغمبر ته خپل ملګري راعنا وایي رب العالمین حکم راولېږي ای د ایمان ولو لا تقولوا راعنا تاسو راعنا مه وایئ نبي علیه السلام ته او دراعنا په ځای باندې ورته وایي انظرنا موږ ته وګوره واسمعوا چې کله مو دا خبر وکړه نو واسمعوا بیا غوږ کېږدئ نبي علیه السلام ته چې موږ وویل چې انظرنا نو واسمعوا بیا غوږ کېږدئ چې دی مبارک څه وایي درته وللکافرین عذاب علیم او کافرانو لره الله تعالی وایي دردونکی عذاب دی دردونکی عذاب او دا دردونکی عذاب مې دې ته تیار کړی دی ما یود الذین نغواړي کافران د اهل کتابونو نه د مشرکانو نه دا ان ينزل علیکم چې راولېږلی شي په تاسو باندې من خیر څه خیر د الله تعالی د لوري د خدای تعالی د لوري چې دا تاسو ته کوم خیر رالېږلی کېږي چې وحی ده کافران دا نه غواړي والله یختص برحمته من یشاء الله تعالی خاص کوي په رحمت خپل سره من یشاء چا لره چې د الله تعالی مشیت او اراده وشي هغه په خپل رحمت سره خاص کوي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند احسان لوی دی نو بس پکار دا چې بنده رب العالمین رحمت او د الله تعالی فضل وغواړي کنه او چې د خدای تعالی چاته خوښ وشي هغه په خپل رحمت سره خاص کوي ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها دا اوس تمهید دی مولوي صاحبانو د قبلې د نسخې دپاره وروستو د قبلې د نسخې مسله راځي دې ځای نه ورته تمهید ایښودلی کېږي یو او بل دا مخکې څلورمه شوبه تېره شوه دا چې دی پنځمه شوبه ده دا څنګه پیغمبر دی چې کله خبره یو شان او کله بل شان رب العالمین جواب راولېږه ما ننسخ آغا چې مونږه منسوخو من آیتن د کوم آیت نه او ننسها یې وروستو کوو او ننسها یې د تا نه هېرو نأتي بخیر منها نو راتګ کوو مونږ تا لره په ډېر غوره سره د هغې نه او مثلها یا په مثل د هغې باندې په تکلیف کې یو حکم وي او بل راولېږو مخکنی منسوخ کړو نو چې مخکنی منسوخ کړو دې کې راز دا دی چې دا وروستنی حکم کم راشي نو دا حکم غوره وي ډېر د مخکې نه او یا په مثل د مخکني حکم باندې خو دا مثلیت څه شي کې دی وایي الم تعلم آیا ته نه پوهېږي په دې خبره چې الله تعالی په هر یو څیز باندې قدیر دی الله تعالی په هر یو څیز قدرت لرونکی دی او دا نسخه جواب کې تاسو ته ما وویل چې دا دلیل د قدرت د رب العالمین دی دا نسخه د الله تعالی د قدرت نښه ده او د الله تعالی د قدرت دلایل دي کلماتو تراشي ما ننسخ من آیتنا دا ننسخ راغلی دی مولوي صاحبانو نسخه راځي کله په معنا د لیکلو سره اعراف یو سل څلور پنځوس کې راځي وفي نسختها یا لك انا نستنسخ ما كنتم تعملون نسخه راځي کله په معنا د ورانولو سره ورانول سوره حج کې راځي فینسخ الله ما یلقي الشیطان نسخه کله راځي په معنا د نقل سره د میراث په مسایلو کې یو مسله راځي هغې ته مناسخه وایي نو مناسخه ورته ولې وي په هغې کې نقل وي نو کله معنا د نسخې نقل وي کله ناکله مولوي صاحبانو تناسخ
ام د دې نه چې دی اخیستلی شوی یو کس نه روح اوزي په بل کې ننوځي. دا د هندوانو یو عقیده ده، وایي دا روحونه ختمیږي نه، دا چې د یو نه ووته په بل کې ننوځي هغه ژوندی شي، او چې د بل نه ووته په بل کې ننوځي، او د بل نه داسې طریقه دې ته تناسخ عقیده وایي، او دا عقیده د هندوانو ده. نسخه چې دی شرعن چاته ویلی کېږي؟ نسخه ویلی کېږي تبدیل ته. لکه رب العالمین فرمای وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَنزِلُ. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، کله چې موږ یو آیت بدل کو د بل آیت په ځای باندې. دا نسخه بیا مولوي صاحبانو کله د لفظ وي، کله د معنا وي، کله د لفظ او د معنا دواړو وي. کله الفاظ منسوخ شوي معنا باقي وي، کله الفاظ باقي وي معنا منسوخه وي، کله لفظ او معنا چې دی دا دواړه منسوخ وي، دواړه منسوخ وي. دا اقسام دي. بیا ورپسې راغلل او ننسها. دا ننسها راغلی مولوي صاحبانو دی کې دوه قرات دي، یو بغیر د حمزې نه ننسا، دا بیا د انسان اخیستلی شوې ده، او انسا بیا د نسیان نه اخیستلی شوې ده، او نسیان په معنا د هیرې سره. دویم قرات پکې د ننسا د حمزه پکې ده، دا بیا راځي په معنا د تاخیر او د وروستووالي سره. هلکه د ننسها او د نسخې د دې دواړو په درمیان کې سره فرق څه شی دی؟ دې ځکه علماء کرام لیکي فرقونه شته. نسخه کې انتها د تعبد وي، او انسا چاته ویلی کېږي پرېښودل په خپل حال باندې. دا دی یو. نو دې ځکه نعت بیا صرف د نسخې سره لګېږي، بل سره نه لګي. دویم نسخه تبدیل ته ویلی کېږي په یو د دریو طریقو باندې، لکه مخکې مو وویل. او انسا معنا د هیرول، او په دې حدیث دال دی. نبی علیہ السلام باندې نسیان شته او کنه؟ دا ځان ته اختلافي مسله ده. نسیان بطور نسخه شته، نسیان بطور نسخه شته. نو دا نعت بیا د دواړو سره لګیږي. یا دا چې نسخه کې کله حکم لري کول وي، که تلاوت وي او کنه، او انسان تلاوت لري کول چې حکم وي او کنه. څلورم فرق دا دی نسخه هغه ده چې بدل لري، او ننسه هغه ده چې بدل نه لري، دې کې بدل نه وي. نو رب العالمین فرمای ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. لاندې راځئ. الم تعلم، آیا ته نه پوهېږي چې الله تعالی خاص دلره باچهي د اسمانونو ده او د ځمکو ده، او نشته دی تاسو لره ما سوا د الله تعالی نه من ولین، څوک مددګاره، څوک دوست، او نه څوک مددګاره. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. دې ځای کې مولوي صاحبانو دې خلکو څه اعتراضونه کول. رب العالمین آیتونه راولېږل، فرمایي آیا تاسو دا غواړئ چې د خپل پیغمبر نه سوالونه وکړئ، اعتراضونه پرې وکړئ، لکه څنګه چې سوالونه کړی شوي د موسی علیه السلام نه من قبل، لکه دا مخکې چې بیان شوله ارنا الله جهره. او دا کار چې څوک وکړي په دې خو کافر کېږي. ومن يتبدل الكفر، او څوک چې غوره کړي کفر په ایمان باندې، فقد ضل سواء السبیل، یقینا دی ګمراه شه د نیغې لارې نه. معلومیږي دا چې اعتراض سبب د ګمراهۍ دی. څوک اعتراضونه کوي د اعتراض په وجه دی ګمراه کېږي. ود کثیر من اهل الكتاب، اوس زجر ذکر کی بے ارتداد الناس. ربط د آیت د مخکې سره وایي دا علت د اعتراض دی. دا خلک اعتراضونه ولي کوي؟ علت ذکر کوي دي ځکه چې هغه ارتداد دی، مرتدین دي، نو ځکه اعتراضونه کوي. ود کثیر من اهل الكتاب، او خوښوي ډېر د اهل کتابونه، خوښوي ډېر د اهل کتابونه څه شي لره خوښوي؟ لو یردونکم، دا لو مصدریه کوي. خوښوي ډېر د اهل کتابونه ارتداد او اړول ستاسو، من بعد ایمانکم، رستو د ایمان ستاسو نه. یا لکه یو ځل مؤمنان یی او د دې ایمان نه بعد کفار دا خوښوي چې تاسو د دې ایمان نه واړوي. الله تعالی فرمایي دا کار دوی ولې کوي؟
حسدا من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم دا کار دوی کوي د وجه د حسد نه هغه حسد چې ثابت دی من عند انفسهم حسد ثابت دی من عند انفسهم بیا رب العالمین فرمای من بعد ما تبین لهم الحق رستو داغه نه چې دوی تخرو خانه شو حق نو عفو کوي تاسو واسفحوا و اعراض کوي تر دې چې رب العالمین راتګو کې به امره پامر خپل چاغه په حق د قتال کې یقینا الله تعالی پاره اوسیس باندې قدرت لرونکی دی مولوی صاحبانو دا کفارن داغه دا مفعول دی دا حسدن چراغه او من عند انفسهم دا من عند صفت دی په اعتبار د متعلق سره چې ثابتن دی د حسدن د پاره او یا تعلق تر حسدن پوری ورکو دا سے حسد من عند انفسهم چې پیدا شوی دی د دوی د نفسونو نه الک حسد بیا چاته ویل کیږي حسد عبارت دی د تمنی د زوال د نعمت د غیر نه حسد دی ته یو کس باندې خدای تعالی نعمت کړي او ته ارزو دا کې چې دا نعمت رب العالمین د دنه واخلي دې ته چې د حسد ویل کیږي او دا حسد مذموم دی او غیبته ده یو سړی باندې خدای تعالی نعمت کړي ته خدای دې باندې کړي په مای مو کې دې کې بدت نشته او دا چې نعمت یو انسان باندې الله تعالی کړي دی وای چې خدای د دنه واخلا دې ته حسد وای حدیث مبارک کې بیا دا راځي چې دا نه کې د انسان خوري لکه اور چې لرګي خوري او اول حسد چا کړو زمکه کې اسمانونو کې بل ورځ مو ویل بیا راغله من بعد ما تبین لهم الحق ورستو دا غنه چې دوی ته دا حق خرو خانه او خواضح شاب نو فعفو تاسو عفو کوي عفو عین فاو امانه ورانه ول پری خودل واصفحوا تاسو اعراض کوي صفحه بیا چاته وي ازاله د اثر د نفسنا یو ګر عفو ده سړی وي په جبه زما اپ کړه می خزړه کې ورته اثر وي نبی علیہ السلام ته رب العالمین وی عفو کوا وسر ورته زړه کې مساتا ولی وزکه د مبارک داعی او مستجاب الدعوات او خفقان د سبب د هلاکت د وی و دا چې د خپو نو خلاکې د لري تر کوم وخت پورې حتا یاتی الله تر دې چې راب ولی الله تعالی څخه فیصله بامره فی حق القتال یقینا الله تعالی پر یو سیس قدرت لرونکی دی واقیموا الصلاة او ذکر کی مولوی صاحبانو آداب شروع نو دې ذکر دریم ادب رات ذکر کوي واقیموا الصلاة قیموي منزون لرا ورکوي زکاتون لرا وما تقدموا هغه چې مخکې لیږي تاسو لانفسکم خپلو ځانونو ته دې ته تعمیم بعد تخصیص وایي ای زکات ورکوي منزون هم کوي مړه لنډه ده څه شی مخکې لیږي که نه هر شی چې من خیر د سنیکینا تجدوه عند الله دغه بدله به تاسو د الله تعالی په نظم مومئ ختمیږي نه ما عندکم تنفذ وما عند الله باق څه چې تاسو سره دی خو ختمېدو والا دي او چې مو رب العالمین ته ولېږه نو هغه ختمېدو والا نه دي هغه به باقي وي نو ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیرا یقینا الله تعالی پاغه سباندې چې تاسو یې کوي بصیر لیدونکی دی څه چې تاسو کوي الله تعالی هغه ویني کنه نو بدله بدرته درکې وقالوا ويل بدوی هرگز به داخل نشي جنت ته یو تن الا من كان هودا او نصارى مگر هغه څوک به جنت ته داخليږي چې یا يهوديان وي او یا نصرانيان وي دا اول التفصیل دی دا وینا د یو نه و ځکه دا خپل منځ کې سره وران هغه يهودو به ویل چې يهود به جنت ته داخليږي او نصرانيان به ویل چې نصرانيان جنت ته داخليږي رب العالمین فرمای تلک امانیهم دا تش ارزوګانی د دوی دي اس ارزو ده قل تورتو هاتو برهانکم راوړی تاسو یقیني دلیل خپل په دغه خبره کوي تاسو رښتینی که رښتیا وای خو یقیني دلیل بدر سره کنه هغه دلیل راوړی برهان راغې مولوی صاحبانو دا د برهه معنا د ښکار کېدل دام دی وجنه برهان ته برهان ځکه وای چې دا ښکار او یقیني دلیل وي ښکار او یقیني دلیل تاسو یقیني دلیل راوړی کوي تاسو رښتینی بیا رب العالمین فرمای او وجدا دا فان الدعوه على امر مستقبل بلا برهان باطل یو سړی په آینده کار باندې و دعوه کوي یو دلیل ورسره نه وي او دا دعوه چې دا باطل وي بلا او جنت ته ننوځي خلاصه د آیت بداشي یا لکه جنت ته ننوتل چې دا په دعوو ندي بنا
جنت تنن وتل چې دا خپل اصول لري دا پټلو نه دی بنا چې پلانې ډله کې مو جنت ته وزم او بل وې ز پلانې ډله کې جنت ته وزم نه یو څه اصول موجود دی هغه اصول دادي من اسلم وجهه لله چاچ منقاد و تابع ک مخبل الله تعالی لرا وهو محسن او ده محسن په عمل کې احسان مو للهیت و ان تعبد الله كانك ترى نو فله اجره ده انسان لرا اجر د عمل ده د الله تعالی په نسبت باندې نه به خوف په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غم جنوي یعنی خلاصه دا د چې جنت ته نه وتل د قانون مطابق دي ایمان راوړه عقیده درست کا عمل درست کا جنت ته وځي بیا رب العالمین فرمای وقالت اليهود ویل يهوديانو دی آیت کې زجر دی رب العالمین دی ته زور نه ور کوي دا سينوا چې دوی د نور سره مؤمنانو سره دشمنی کوله نه خپل کیم سره وران و عنوان د آیت دی د ضد وجنه د حق نه انکار وقالت اليهود ليست النصارى على شيء الله تعالی فرمای يهودو بویل چې نصرانیان نه دي علی شیء په هیڅ یو څیز باندې نصرانیان کوم حق دین باندې نه دي وقالت النصارى ونصرانيان بويل ليست اليهود ندي يهود على شيء فكم حق دين باندې نصرانيان بويل چې دوی په حق دین ندي يهود بیان ول يهود بويل نصرانيان په حق دین ندي او حال دا دی رب العالمین وهم يتلون الكتاب دوی کتاب لولي یو کتاب لولي او بل کتاب لولي یو یادې چې دا په حق دین نه دی او دا بل یادې په حق دین نه دی الله تعالی فرمای کذالک ام دقشان قال الذين لا يعلمون ویلو اغه کسانو چې نه پویدل مثل قولهم د دې په وینا باندې په فساد کې چې څوک نه پویدل نه په هغه دغه خبرې کولې فالله يحكم رب العالمین په فیصلو کې په مابین د دوی کې یوم القیامه فيما كانوا فيه يختلفون باغ سکه چې ودوی چې پاغي کې اختلاف کوو دا دوی چې څه شي کې اختلافونه کول نو د قیامت په ورځ باندې رب العالمین دا غي په باره کې دوی سره فیصله وکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم وفقنا لما تحب دا مسبخين